نو په یو قام قبیله کې پر رشتہ دارانو کې وابیم وي، بریلیم وي، دیوبندیم وي، پنجپیریم وي، سیفیم وي، دا ټول وي. اولا کې دا ټول مسلمانان دي. نو بیا که یو پکې وفات شي مرګ حق دی، نو بیا زما عزتمندو د یو بل جنازو له نه ځي، د یو بل سره رشتې نه پالي، د یو بل مخ پې به دې لګي. لوی پټکې به وهلې وي، لوی ګیرې به ساتلې وي، خو د هغه عقیده به جدا وي، د دې عقیده به جدا وي. په یو لاره باندې رالل، یو بل ته مخامخ شول، په الله قسم په یو بل باندې سلام قدر نه ورشي. من غیرو ته څه وښایو؟ من خو نفرتونه خواره کړي دي. زما پیغمبر علیه الصلاة والسلام محبت پیغام ټولې دنیا ته ورکړو. زما محترمو، الله رسول مبارک وی چا چې ستا د قتل جوړې منصوبې کې تا هغو ته هم د لا تسریب چنارې کې ټول جهان ته دې د امن پیغام ورکو، په هر خوا دې د الفت وږمې خورې کې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امن راوړو، مینې راوړه، رورولي راوړه، محبت راوړو، پیار راوړو، اخلاق پیش کړ. وانک لعلی خلق عظیم. یو کافر زما محترمو په غاړه مبارکه کې ورته صادر اچولې دی، رومیال اچولې دی، هغه تاوی زور ورکوي. وجه صدا په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې لږه قرضه وه، حتی چې د الله د رسول مبارک سترګې داسې راووتلې او سرې شولې. صحابو یا رسول الله دا ظالم څه کوي لګیا دی؟ وایي نه، دا چې څه کوي ښه کوي لګیا دی، دی په ما باندې حق دی، په الله یقینو کوي. هغه کافر هم کلمه وویل او مسلمان شو. په جهاز کې زما محترم یو بزرگ ناست دی. نو په دې جاز کې چې دا کومه جنۍ ګرځي او زما محترمو دی جاز والاو باندې خوراک تقسیموي، د چا اوبو ته ضرورت وي، د چا خوراک ته ضرورت وي، نو هغه جنۍ ډېر پهاش لباس کې زما عزتمندو الله دې د خپل دین د پاره موږ په جهازونو کې وګرځئ. نو چې دا کم ملګرو په جهاز کې سفر کړی دی، نو هغه جنۍ چې کومه په جهاز کې خادمه ده، دی دومره ډنګه او فحاش لباس اچولی وي. نو دغه بزرګ هم په دې جهاز کې ناست دی او دې جنۍ ته ګوري او زما محترم سترګو نه اوښکې روانې دي. دا جنۍ هم کله راشي چې دې بزرګ ته وګوري، داسې حیرانه شي چې دا خو بزرګ سړی دی او دا ما ته څنګه داسې لاندې باندې ګوري او جاړي. نو هغه جنۍ راغه او د دې بزرګ نه تپوس وکړو چې حضرت دا څه وجه ده تاسو ما ته ګورئ او جاړئ؟ وی جړه په دې راځي چې څومره ښایست د الله درکړی دی، څومره ښایسته الله پیدا کړی، او جړه په دې راځي چې ته غیر مسلم یې او په دې فحاش لباس کې او په دې انداز کې تاله مرګ راغی، سیده به جهنم ته ځي او دا ښکلی بدن به دې د جهنم په اور باندې سوځېږي. هغه درد، هغه فکر، هغه کړن، هغه سوچ چې کله دا جنۍ واورېده، نو زما عزتمندو په هغه جاس کې هغه جنۍ کلمه ویله او مسلمانه شوله. هغې مسلمانول، هغې دین اسلام ډله مضبوطوله. زمونږ دین اسلام هغه ډله هغه ورځ ته ورځه کمزوري کېږي لګیا دی. په پښتنو کې یو کافر نه و، په پښتنو کې یو قادیانی نه و، په پښتنو کې یو شیعه نه و. پښتون ته الله پاک دا یو مقام ورکړو چې زما عزتمندو ټول د سلم په یو ورځ باندې ټول د سلم مسلمانان شو. او الله رسول پښتنو ته د فتحان لقب ورکو چې پښتون ژوندی وي د ځمکې د سر نه د چا پلار هم د اسلام نوم نشي میټاولی، چې پښتون ژوندی وي. نن وګوره پښتنو سره، نن یې دله په پښتنو کې کار وکړو که نه کړو؟ تا شیطان د پښتنو کلي ته په دوره باندې راغلی. نو زما محترمو دورې وکړه چې کله لاړه، نو هغه مشر شیطان ترې نه تپوس کوي چې څه شکایت څه مسله خو نشته؟ ویره په دې پښتنو باندې موږ محنت کوو، کوشش کوو، دی موږ سره جهنم ته نه ځي. وی هغه څنګه؟ وی دوی نه لوی لوی ګناهونه وشي
لوی لوی خطاین تی وشي زنا تی وشي بدکاری شراب لوی لوی گناهونه حتی د جهنم په اخیری ګړنګ باندې ودرو چې یو دکور کول غواړي او بس صرف وې دی بیا خپل علماء طرف ته رجوع کی د مسجد امام لاړ شي عالم لاړ شي مولانا صاحب لاړ شي شر مانه داسي ګناه شوی دا په خپل ګناه باندې خجالت وي پیمانه وي نو مولانا صاحب ورته بیا د توبې لار اوخه یو وخت پښتون توبه وباسي الله ورته ټول ګناهونه معاف کړي وای دا پښتانه ما سره جهنم ته نزي نو دا پښتانه وجه صدا د پښتنو ربط د علماء سره دی علماء التائب من الذنب كمن لا ذنب له د منبر نه اندا خبره کوي څومره ګناهونه هم کړي دي راشي توبه وباسي راشي ننم الله انتظار کوي د خپل بندگانو یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم ففروا الى الله الله رب العزت زما محترم د خپل بندگانو ته आवाज کوي لکه څنګه مور بچی ته وای بچیا پاپلی پلوالا پل دی بختور شه شابه بل واخلا هغه مور د دې ماشوم په یو قدم باندې خوشحاليږي د الله رحمت ته وګوره د الله کرم ته وګوره چې انسان یو ځل وای یا الله الله په اسمانونو کې 70 بار وای لبیک 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 اے بنده زه حاضر یم اے بنده سوي دا انسان الله ته جنا کوي فریاد کوي دعا کوي یو ځل وی یا الله الله وی لبیک 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 او یا مرتبه د خپل بنده له आवाज ور کوي د قیامت سخت ورځ به وي زما محترم الله رب العزت دولاري اخذلي فالهمها فجورها وتقواها الله دولاري اخذلي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر استاسو خو خدا ایمان راوړی که کفر اختیاروي ستاسو خو خدا نیکی کوي او کبدی کوي ستاسو خو خدا خود قیامت په ورځ دام وورا چې دی انسان ته عملنامه ملاوي شي او زما محترم په خیل ازمانه چاته عملنامه ملاوي شو ماشوم ته په سکول کې زما عزتمند پوزیشن ملاوي شي انعام ملاوي شي هغه ماشوم په لار کې هر چاته خي چغي وي واه واه ز کامیاب شوم ز پاس شلوما پلار تیم خی مور تیم خی رشتہ دار تیم خی او پکور کې خکارزه کې خو دی وی چې څوک راضی دا غ انعام متعلق تپوس کې چې دا پوزیشن چا غسته نظام محترم دا ماشوم دا شمله ور سره نورم اوچته شي داسي خوشاله شي ام دق شان بزما محترم د قیامت په ورځ با چاته انعام ملاويږي هر انسان ته د خپل اعمال بدله به ملاويږي چا ښه اعمال کړیو هغه ته به ښه بدله چا بد اعمال کړیو هغه ته به بد زما عزتمندو بدله ملاويږي الله د ظلم نه پاک دی الله د خوب نه پاک دی الله د غفلت نه پاک دی الله احد او صمد ذات دی د خپل بندگانو سره الله د اویا او میندو نه زیاته مینه کوي الله بیا فرمایي اے بندا توبه وباسا ستاد پاره مې لوی لوی محلات تیار کړی دي جنتونه دي حور غلمان دي او زما عزتمندو د جنت زندگی نه ختمېدو والا نن دا کومو خیستونو چې ماوتا زما عزتمندو ماوتانه اخرت هیر کړی دی ماوتانه حور او غلمان هیر کړی دي نو دی انسان ته چې عمل نامه ورکی نو زما محترم دا به یو چغه کی فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه چغبوي اغه عملنامه به خلکو ته خیداسي چې ما ته کم دی په خیل اسماني عملنامه ما ته د جنت ټیکټ میلاو شو زه کامیاب شوم اغه زما عزتمندو د دنیا کامیابیدل او ناکامیدل ندي د آخرت کامیابیدل او ناکامیدل لی الله دې زمنګ او تاسو د ټولو بیړه پار کی الله دې منګ او تاسو د آخرت کامیابی منګ او تاسو ته نصیب کی